ډیر زیات مهم وخت کې چې نن دغه سرشمېرنه باندې اورال یو میټینګ روان و او هغه تاسو حکام بالا ته او ټول عوامو ته ټول ولس ته زموږ پیغام رسوئ. اولنۍ غوښتنه خو زما د خپل ډیرو زیاتو درنو خوږو پښتنو ولسیانو ملګرو نه ده چې باید هر وګړی د دې ملک دی د دې خاورې دی او د خاورې مثال د خپل مور دی. په کار دا ده چې موږ ټول د خپل فرض پوره کړو او دا اواز پورته کړو چې چېرته څوک پاتې شوی دی، د هغه ګاونډي پاتې شوی دی، د هغه نه د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو مسافر پاتې شوی دی، باید دا کوم لیسټونه چې موږ شیر کوو په هغې کې انومریټر او د هغوی نمبر شته، په هغه نمبر د هغوی سره رابطه وشي او هغه خلک واپس راشي دوی خپل اندراج ورکړي. د هغې نه پس زه ډېر په بښنه سره دا وایم چې د انومریټر دپاره چې کوم 15 شپېته ګاډي مقرر شوي چې یو انومریټر ته یو ګاډی ورکولو، هغه ګاډي من ما واورېدل چې هېڅ چاته هم نه دي میلاو شوي. په کار دا ده چې په دې 2 ورځو کې کم از کم هغه ګاډي دوی ته ورتلی شي او هر کلي، هر کور او هر جومات ته دا ټیمان ورسي که په کوم کلي کې، کوم علاقه کې کم کسان پاتې د جومات د لاوډ سپیکر په ذریعه باندې هغوی ته اطلاع ورکړي. زما یقین دی چې هغه خلک چې هغه د بنیاد پاتې شوي دي هغه خلک به هم خپل انتراج ورکړي. باقي زموږ غوښتنه وده چې د 10 ورځو دپاره د دا کار چې دی وځنډول شي، حسابي دې پکې وتلی شي چې دا سر ته ورسي. او بله ګیله زموږ د خپلو ټیمانو نه هم او د ولس نه هم ده چې په 2017 کې کوم د BSP او یا د پولیو کم سروې کېږي د هغې سروې مطابق زموږ آبادي چې ده دا تقریبا 14 لکه ښودل کېږي او نن 12 لکه او 80,000 ښودل کېږي. نو دا زموږ دپاره ډېر د خفګان خبره ده. زه د خپل حکام بالا نه د هغه ټیمانو نه چې منتخب شوي دي او د تمام ولس نه پر زور مطالبه کوم چې راځئ د یو بل سره تعاون وکړئ، ملګرتیا وکړئ. دا وخت دی که په دې کې موږ کوتاهي وکړه، کمزوري م وکړه، نو د راروان وخت لپاره به موږ ډېر زیات شاته لاړ شو، سیټ نه به محروم شو، د پنډونو نه به محروم شو او داسې ډېرې زیاتې د ترقۍ لارې دي، د پنډونو لارې دي چې هغوی به موږ ته کم راکړل کېږي. باید موږ خپل فرض پوره کړو او د خاورې د ښکلا دپاره، د خاورې د ترقۍ دپاره ټول یو اواز شو.